क्यों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रान गुतुनको द अफगानिस्तान په حواله 13 هفته په دوحه کې د یونایټډ نیشن د سوري لاندې یو ډیر اهم دورځنی کانفرنس شو او په ډیرو حوالو سره دا ډیر امپورټنت کانفرنس و د یو ان ارګنایز کړو او تقریبا د دنیا 15 اهم ملکونو چې په دې کې د افغانستان گاونډیان اهم اسلامي هیوادونه اهم یورپین کنټریز کوم دي د افغانستان سره چې ریلیټډ پاتې شوي دي سونه دی پکې شرکتو کو انټرنیشنل ارګنایزیشن یعنی او آی سی شولا یورپین یونین وغیرہ دوی پکې شرکتو کو او طالبانو ته په دې کې دعوت نو ورکړی شوی خو بیا هم د طالبانو نماینده د کانفرنس کې د نن په ټیبل نو ناس کو بهر چې کوم دی سویل شاهین صاحب څوک چې د دوحه افیس د طالبان کوم پولیټیکل افیس دی د مشر دی هغه التکیو اوس سوال دا دی چې کله دا کانفرنس ارګنایز شو نو د یونایټډ نیشن ډیپټي سیکریټری جنرال امینا محمد چې کوم دی دغه د طرف یو بیان ناغلو او داسې ښکارېدله چې یو ان هم دا یو پالیسي وس اډاپټ کړې ده چې د طالبانو د ډی ریکګنیشن یا د نه تسلیمول چې کوم دی دا ډیره حد پورې نشي دغه کول نو وی چې هغه دا خبره کړې و چې دا یو بیبي سټپس دی یعنی دا د ماشوم قدم دی د طالبانو د تسلیمولو طرف ته خو په هغې باندې چې بیا کله د افغانستان د ښځو د طرفه پریشر راغی یا انټرنیشنل ډایسپورا چې د افغانستان کوم دی هغوی پروټیسټ وکړل نو یو ان بیا د دې د پشا شو وی چېرې د دې غلط مطلب اخیستلی شوي دي خو بیسیکلي دا هم د دغې دپاره دې کې طالبانو ته شرکت دعوت نه ورکړی خو څنګه چې ما وی سویل شاهین صاحب هلته کې و او هغه تقریبا د زیاتره د نمایندګان چې هلته کې وو د 15 ملکونو د دوی سره هغوی ملاقاتونه کړي دي او هغه د خپله خبره کړې ده چې زیاتره ملاقاتونو کې مونږ د طالبانو سره د انګیجمنټ په اهمیت باندې او نړیوالې ورورولۍ سره د طالبانو چې کوم مسایل دي په دې باندې مونږ خبرې اترې کړي دي اسې که وګورو نو زیاتره ملکونو د طالبانو سره اوس خپل میشنز چې دي اهم ملکونو هغه اوپن کړي دي خو هغه فارمل ریکګنیشن چې ورته وایي هغه لا نشته اوس دلته کې ډایلما چې ده هغه موږ مخمسه چې کومه ده یو طرف ته طالبان هم دي بل طرف ته انټرنیشنل کمیونټي ته هم طالبانو مسله دا ده چې طالبان په هر صورت غواړي چې موږ د نړیوال ورورولۍ چې کوم دی تسلیم کړي وجه دا ده که دوی نه تسلیمیږي نو د افغانستان چې کومې پیسې دي بلیونز اف ډالرز په انټرنیشنل بینکس کې پرتې دي هغې ته بیا د دوی اکسس نشي کېدلی دغه شانتې د ټریډ حوالې سره دغه شانتې باندې چې د انټرنیشنل بین دی ټریبل بین دی دې حوالې سره بیا دوی ته به دغه شان مسایل دوی به یو آیسولیټډ یو کوکون کې یو سایټ ته به چې کوم دی دوی د افغانستان به د نړیوالې ورورولۍ د مین دغه نه به دی سایټ دی انټرنیشنل کمیونټي ته پرابلم دا دی چې هغوی وایي چې یاره مونږ خو بل طرف ته طالبان وایي چې یاره د خواتینو دا مسله زمونږ دپاره ګرانه ده هغې وجه دا ده چې د دوی کوم لیډرشپ دی سپریم لیډرشپ هغوی په دې حوالې سره ډېر سخت دي د هغوی دریځ ډېر زیات سخت دی او کوم چې ګورنمنټ چلی کوم طالبان هغوی نشي کولی چې هغه کنوینس کړي انټرنیشنل کمیونټي مسله دا ده چې انټرنیشنل کمیونټي غواړي چې انګیجمنټ خو پکار دی هلته کې تقریبا خبره 40 میلیونه زیات افغانان دي افغانستان یو اهم ملک دی دا د یونایټډ نیشن په هغه بنیاد کوم چې ملکونه یې دی په هغې کې شامل دی د انټرنیشنل کمیونټي یو اهم غړی دی نو دا موږ داسې نشو پاتې کولی دې نه موږ ډس انګیج نشو پاتې کېدلی بل دا دی چې هلته کې کرای غټې مسلې د دهشتګردۍ مسله ده 40 کاله دا ملک چې کوم دی فلش پوینټ پاتې شو دغه شانتې د ریجنل ممالک یا ګاونډي هیوادونو ته د افغانستان نه مسلې کېدی شي چې چېرې انټرنیشنل کمیونټي دې باندې فوکس نه کړ اوس دغه ته مسله ده خو که ریکګنایز کوي نو هم که نه ریکګنایز کوي نو هم مسله ده دواړو ته طالبان که ریکګنایز نشو نو هم ورته مسلې دي او بل دلته کې انټرنلی که اوس فیصله کړي نو لیډرشپ بل انټرنیشنل ټریډ هم نشي کولی چا سره تعلقات هم نشي جوړولی وغیره وغیره اوس په دې کې پکار څه دي ما په خیال خو دا و چې پکار و چې یو ان د طالبانو نماینده ته دعوت ورکړی وي یو ابزرور په حیث پې ورکړی و یو بل سټیټس پې ورکړی و خو دعوت له پکار ځکه چې دا کانفرنس د افغانستان باره کې او دا وخت هغوی که مونږ یې نه منو که زموږ سره اختلاف دی کار څه دی د خوشقسمتۍ نه د بدقسمتۍ نه هغوی په حکومت کې دي نو دا مسله ده خو سویل شاهین هلته کې و نو د دې مطلب دا دی چې څه حده پورې دا الاونس یې کړی و دا اجازت یې کړی و چې دی هلته کې وي او کانفرنس به هم رواني او د ده سره به د دې نمایندګانو ملاقاتونه رواني اوس زه دا خبره کومه چې د دې مخمسې نه به راوتل پکار وي لمبې خو طالبانو له پکار چې خپل ضد پرېږدي او انټرنیشنل کمیونټي سره انګیجمنټ لپاره او دا د ښځو دا مسله
که اسلامي حواله سره وای نو څونه اسلامي ملکونه دي هغوی کې دا پابندیانې نشته، نه د ښځو په تعلیم، نه د ښځو په نوکرۍ. که سیاسي حوالې سره وای، که د کلتوري حوالې سره وای، نو هم هغه شی نشته دی. یو دا خبره ده. خو بیا هم هغوی اوس وایي چېرې د هغوی په نظر کې شته، نو چې اوس هغوی وایي چېرې داسې نه ده. خو هسې همغه طرف ته خلک مثال ورکوي چې کارغه سپین دی، یو سړی وایي نو چې هغه وایي سپین دی، نو اوس په هغه ته څنګه وایي، هغه ته به څنګه وایي چې دا تور دی. بل خو انټرنیشنل کمیونټي هم لکه دا غلطه ده چې تاسو د طالبانو د ضد د وجې نه، د هغوی د یو سټیپ د وجې نه چې کوم دی تاسو 40 میلیونه خلک څنګه اګنور کوئ شئ، تاسو دونه اهم ملک څنګه اګنور کوئ شئ. نو زه دا وایم چې پکار دی چې دواړه چېرته میډ ګراوند یو درمیاني لاره وګوري. انګیجمنټ هم پکار دی. افغانستان تر ډېر حده پورې ته د دنیا د انټرنیشنل کمیونټي د فرټرنټي نه چې کوم دی بهر نشي ساتلی. نو زه دا وایم آخره کې چې پکار دی چې انټرنیشنل کمیونټي او طالبان دواړه یو داسې وی آوټ راوباسي چې هغوی ته ریکګنیشن هم میلاو شي، او طالبان هم څه حده پورې کنوینس شي چې دا یا د یو ډیټ ورکړي چې لکه دا کوم د ښځو حوالې سره د دوی کوم پالیسي دي، ټیرریزم دا ایشو چې کومه ده، هیومن ټرافیکینګ ایشو چې کومه ده، ډرګز ایشو چې افغانستان کوم دي، دا هم اډرس کړي.